هغه هغه قومندان بیا راغلی دی شونډې خوځي او خبره د خولې نه نوځي. به راغلي د تورکې ببو تپوس به کوي. ورشه نارې که ورته ها ورته ووایم چې کور نشته دی. یا خدایا ورته وی کور کې د نارې که ورته اواز ورته وکړه. یاره یو خو داسې اوچتې خبرې کوې ته به وایې جوړ چې ته په جرنده کې ناست یمه څه کوڼ خو نه یمه چې کوڼ یمه. اواز ورته وکړه. قومندانه راځه. دا دلته ودرېږه زه هلته ودرېږم. تورکې ترور سلام علیکم. وعلیکم سلام. قومندان صاحب تا څنګه لاره غلطه کړه؟ دا خبرې به خو بیا کوو. مچیو ته مې ډېره مینه کېږي. ملغلرې ورشي مزېدارې د خپل لاس چای راله پخ کړه. ویم چې به مې راته سل پیرې پخ کړې وې خو پیم ختم دی او پتې. او دویمه خبره ده زموږ ستا نه کېږي. یو څه نه کېږي؟ رشته. واه ولې تا ته پته نشته چې زه د مخې سره سړی د پانسۍ تختې ته رسوم. دا خبرې به چا بل چاته واورې ښه. دا زما کور دی ستا حوزه نه ده. رښتیا وایې که نه قومندان صاحب ما خو د جازونو چلولو والا غواړي او په تا خوار پړک باندې څوک څه کوي. ځوره کېږه رخصت نه. تکړه خوشاله ښې ویمه مخکې شو حوزې ته په تا باندې چا عرض لیکلی دی چې ته پردی ملاستې غواګانې پاسې په خوب دې نه پرېږدو ډایرکټ دې د پانسۍ تختې ته رسوم. خوب ته مې بوځي وایي در باندې کباب هم خورم. یا لکه ویم دا ته څه کوې په زور کلي نه کېږي. یو پرېږده زما خاوندو. نه نه زم وسره کباب را باندې خوري. پلار دې حوزې ته بوځي دا دې څه کېږي. یا لکه ویم پرېږده. مورې پرېږدي دا په حوالات کې به غوږونه کولو شي. دا ټول ستا د لاسه. وای خدایا جولای کې مې خیر واچې دا به څه کېږي. شاګولیا ما ته به زما د درو میاشتو خپله تنخوا راکړي. په تا مې نور اعتبار نشته. دا پیسې به نور خپل ځان سره جمع کوم بس. زما د لولا بچي په ما دې ولې اعتبار نشته بچي؟ ویم نشته په تا مې اعتبار نشته بس. زما صحیح ده بچي. د میاشتې 2000 روپۍ تنخوا ده که نه؟ او د دریو میاشتو څومره شوي؟ د درو میاشتو شپږ زره. شپږ زره. او د ورځې چې دی نو ځان له ته د شپېتو روپو روټۍ خوري. نو د میاشتې څومره شوي؟ دا شوې 1800. د 200 اوبه څکې څو شوي؟ 200 اوبه نو دا شوې 2000. د میاشتې د 600 چای څکې څو شوي؟ نو دا شوې 600 د پاسه 2000. 600 او 2000. د دریو میاشتو 600 جمع که څو شوي؟ 1800. 1800 ماله راکه بستره به واخلي او په مخه دې ښه. جمال صاحب دا وګوره دا میخین څه وایي؟ صحیح ورکه زور ورکه زور ووایي خو ځه په مخه دي ښه ځه. ځم خو ځمه خو بیا به په دې طرف نه راځم. وشه وځه پکته متلې ده منجالیان وځه تخته تخته وځه چې بیا دې نمونه ونه ګورم. هی زمونږه د خوارانو کډې لاړې لاړې هی زمونږه د خوارانو کډې لاړې یلکه مړ سپنه په خیر قومندان صاحب په خیر. مداره ته ووایه چې میخین نجومي خو دې نه ده لیدلی؟ ما د څه شي نجومي دی ویم میک لمبر په راډیو دوکه‌باز دی. دا څه ویم نه په مریخ پوهېږي او نه په زوره. نه نو یعنې په ځای چې هم نه پوهېږي؟ بلکل نه. وایي نو بیا ما ته چا رښتیا ویلي دي؟ څه درته ویلي؟ راته وایي چې دې په تعویذونو کې څه لیکي؟ څه لیکي؟ راته وایي چې ټپې او سندرې پکې لیکي. بلکل دې صحیح اورېدلي دي. وایم بیا خو تا ته پته ده که نه او چې زه د مخې سره سړی د پانسۍ تختې ته رسوم. نو بس ورځه پې که نه. وایم خوښه دې نه چې اول تا د پانسۍ تختې ته ورسوم. نو دا وګوره ما خو په خپله ځان له په مرۍ کې ساه چولي دي. او که میخینه وایم ته راغلم میخینه. ورځه پې رښتیا هغه سیکل هی سیکل هم دنه خطا شو. نیکبخته ځه پانسۍ تختې ته ځه میخینه اوس به په خوند پوه شي اورې.
هاي لاړې هاي زمنګا د خوارانو کډې لاړې لاړې دا خاندې ولې مالا خندا مالا په دې راځي که نه چې کله نه مې په دې چوکۍ کې نولې که نه نو انسان څه چې مچان هم نه راځي ته غم مه کوه رابسي راغلی راغلی نه میخین صاحب ته ما ته دا ووایه چې تا ته پته نشته چې زه سړی د 500 تختې ته رسوم پته نه راته ولې نه ده راته پته قدم راواله روا مې غستو ته ما ته دا ووایه که نه ما ته چا ویلي چې ته فراډي او خلکو ته د تعویض په ځای په کاغذ باندې ټپې او سندرې لیکي ورکه زور ورکړه خبره زور ورکړه جواب الله دې د مچانو د خوراک کړه وایم تاسو خپلو کې په جګړه شو زما خبره مه خوا دې خوا کړه یم ګوره چې خبرې ونه کړي چې جواب نشي ورکولی نو ولې خبرې کوي نه ته ما ساته وایې که نه کومندان صاحب تا ته دا چا ویلي چې زه فلادي یم نرولا راته وویل په لار روان او بکسې غاړې ته اچولې وه د کونټنو خل یادې که نه ویم له دغې کونټنو خل د لاسه ما ټولې میخې ما خرڅې کړي ما زه به د خپلو میخو له تعلیم ورکوم کم از کم چې نورې میخې بیم کوي نو زما هغه میخو خو به کم از کم یک قربان کوي که نه خو دې زه بیخ او بنیاد وباسه ورشه ټولې میخې ګونګی شوې ګونګی دویمه د خولې نه یو لفظ کدنې وباسي او هغه جولم نه خوري نه دا میخې چې خوله خوځوي نو دا جوله خوري نو ولې منپلي خوري څه ویمه چرس یې خرڅول چرس او د دې علاقې ټولې کونټرې پټې کړي دي هم یې شړلو ها نو دا خبره ده ما وایي که بنجاري روان دی نو بکسه خو به دې کتلې وه که نه غل دی د کونټرو اوس بیا په بکسه کې لسته کونټرې وي کله خو په ګوتو راشي که نه او تا ته خو پته ده که نه چې زه سړی د 500 تختې ته رسوم پته ده راته په بي بي سي مې اورېدلي نو خبره دا ده که نه چې هغه تورکه ترور نه ده هغې د رښتې نه انکار وکړو نو ما ولې خاوند په حوزه کې بند کړ دا اوس جمال کټي نه جومي کار دی که نه ټول کار مو ده ته حواله کړی دی یا لکه دغه تورکه ببو وله رشته نه ورکوي ځایچه وله جوړه کړه صاحبه زه ځایچه جوړوم خیر دی په دې خبرو کې ما سره جیلب وکړم قدم راواله 420 جو څو که 300 جو 420 نو ستا زه ته لېږه بیا بریکو لګولو زور ورکړه که نه سړیه ځایچه دا وایي چې ته به د خپلې کوڅیو مخ ته یو څو ساعته ګډا کوې او هم په شخصي کارو کې هغه وخت بیا ستا رشته اوسي دا څه وی زه به اوس د خپلې کوڅې مخې ته ګډېږم دا خلک به څه وایي نو پرسمون به نه اخلي بلکل یې راته صحیح وې پیسې ته اخله پیسې راکړه پوره 100 روپۍ دا واخله 100 روپۍ زه به سره کومندان سره زه مور ته نظر شه او پلار ته د لوګۍ شه بس بډې وخه او منډه که شابه شابه زه کوم زه مخې دې راشه زه منډه کوم زه په مخه دې ښه زه کار به دي وکړي د خیر سره میخین صاحب دا خیر 100 روپۍ دا چا د وس کار خو نه دی مده تا ته ګورو دې کارونو ته چې یو کار نه چې کولی مه کوه که نه نو ولې نسم کولی بس پرې تا 5 سکونډې بیخي شته یا ساتلې دي دي یا نو چې نه دي ساتلې اول 5 سکونډې میکې وساتلو د هغې نه پټ به علم نجوم زده کوې دا وچه د 100 روپو امرسیر ورته وخورو وچه منډه که صاحبه زه به ستا ته وګورو ستا نجوم ته وګورو چې ته به د خلکو دغو کې دې کې به رهبري وکړم راځه نرولا خانه زما په خیر کې راویشړلې بس زه نور شاکور سره وخت نه تېروم بل هغه نه راغلم او نور کار به تا سره کوم ټول کاکان به تا ته راولم او میکین سره نوره دشمني کوم بس ډېره لا خبره وره ما اورېدلې چې جینۍ له رولي ستا چل غلی ده او هغه ما یې د پلار نه په پوښتنه کې ګټلې ده
ها خو یو کار دی څه کار دی په واده کې راته ډېر ګران ګران شرطونه ایښي دي. شرطونه یې خیرې پهله شرط یې دا دی چې شل تولې زر څه 700 جوړې 50 منه وریجې 600 د غوړو ټیمان داسې او 1200 چرګان دا به خوري څوکه او 450 د اوبو چپلې او په واده کې ټوله یوه نیمه میاشت پاتې ده او ما سره صرف 100 روپۍ دې په جب کې نو دا به څه کېږي او زه راته یو چل ښیم کم چل پلار ته به لاړ شي ورته به ما ستا ټول شرطونه پوره کړي دي بس د واده نیټه راکړه نو دا زه به زه څنګه پوره کوم سړیا ما ته پته ده چې تا ته هغه لور نه درکوي خو ته ورته ورشه او ورته چې ما ټول شرطونه ستا پوره کړي دي نو همداسې به ته وایي چې څه ما رقم اخلې نو واله خو واده نه وروسته شه بس ته اوس تماشه کوه اول میخین ته لاړ شه بیا هغه جینۍ ته لاړ شه ٹھیک شو او بیا هغه پلار ته لاړ شه سمه ده بس ورځم دی ورځه پې دا بکر بدلته کې او دا خوشې ته کېږه وای اے خزی میں چپ شا گرم کے مولا تو چھوڑ بشم لالا وخا سړیا په شرمونو مو څه ته شرمې دا څه ښکار چې لیونی شوې ایم خزی ډېر خوند دې کړی لالا وخا وای ته خو جوړې لیونی شوې داسې ښکاري چې تا راباندې څه کړي دي ایم یې خزی ډېر خوند وکړو لالا والله چې د پانځه دختې ته دې ضرور خېدم وخا صبر وکړه اوس در باندې ځم او میخین ته در باندې تعویضونه کوم صبر وکړه اوس به دې زه خوښه شم ښه ورځه مه ټکورې لالا ورکه ډانګو السلام علیکم زما چنغلي څه د څه شنغله او دا ته دلته څه کې ولې زه دلته نشم راتلی سو ولې نشې راتلی خو ته میخین صاحب شړلی نه وي نو بیا دلته څنګه رالي ما ستا د پلار ټول شرطونه پوره کړ کالې پترې وریجې غوړي هر څه مې پوره کړ خو اوس هم لا په واده کې یوه نیمه میاشت پاتې ده دا هر څه دې پوره څنګه کو دا خو به د تا له پته ولګي چې کله ته زما ناوې جوړې شي او په غاړه کې د 100 تولو کالې واچوم زه ځم چې هغه جمالو خبر کم ځان پوه کا هاو تاسو شو زه به اوس د دې قبر مړي ته په ډولۍ کې کښېنم دا څیز کله هم نشي کېدی خبره نه پوهېږي مشهود کال پرېښوده خدای دې بخته تر تلې سي چې غوږونه دې لاره ختم شو مله د خدای خیر شاګولیا خیر د کونترو غلا سوسو ویم داسې لوټ په لوټ به دې واړم ویم ما غټ پهلوان را پرځولې نو ته چې شې ماړه بچې اگه تم نه پوهېږم خلک ګپ لګو بچې
دغه دا غلا خو چې کینو کوه کنه په غلاس کینه به تمام کینه یم زه تا ته نیم راغلی شاګولیا جی دې بل ته راغلم دې جمالوله څنګه یې د شاګولي کټیا ته دلته زور وکړه بچې زور وکړه کنه څنګه راغلی زه درته وایم چې اوسه بس اوسه دی وایي زه نه ویم دی وایي بچې یم زه تاسو دواړو ته د واده وینا دپاره راغلی یم د روبي پلار چې کوم شرطونه په ما باندې ایښي وو که هغه ټول مې پوره کړه هر څه مې ورته واخیسته بس یوه نیمه میاشت پس زما واده دی خو تاسو به د خیر سره راځئ بالکل ولې زه لاړم ولې مې زو دا نر لا دا بس په شرمونو شرمېدو ناوېدنه یو له مله زه دا حیران یم چې دا دومره پیسې د کوم ځای نه راړي دا کالي پتري جوړې جامې دی د کوم ځای نه پیدا کړې زما خیال دی جوړې چرته باندې راوتې دی زه ځم بس بي وځه عمروبي یادې وځه یاره اوس داسې کار کومه چې ده سره دا پیسه د کوم ځای نه راغله زه خو ویمه دې ځان سره زه اوس بیا برتي کومه خدای راوستې ده نو